فائدې وګورو. نو دې چې کوم لرګي دی هغه ټایم برک یوز کیږي او فرنیچر جوړولو کې دا استعمالیږي. دین علاوه کاغذ انډستری کې د دې استعمال ډیر زیات دی او کومه خاص کر خیال کو ندی چې کوم لیفز دي نو باندې کې یو خاص آیل موجود دی چې هغه آیل ته ایسنشل آیلز وي او دا ډیر زیات استعمالیږي. مختلف دغه نه دوايانې جوړیږي خاص کر نزله زکام او ټوخي وغیرہ چې کوم ادویات دي نو باندې کې د استعمال چې دی هغه ډیر زیات کیږي. اوس کومه ماحول باندې اثر وګورو نو دا ریفورسټیشن کې ډیر زیات مدد کوي. یعنی چرته یو فورست الریډي موجودي هغه ډیمیج شوی خراب شوی نه دی ریفورسټیشن کې دا ډیر زیات مدد کوي. دا ډیر زیات زر غټیږي. دین علاوه چرته سویل ایروجن کیږي نو دا سویل ایروجن هم کم یعنی باران او شی وبرا شي او چې کم فرټایل سویل وي او سرفیس ایریا باندې کوم سویل موجودي چې هغه زرخیز خاورې نو هغه باران وب اکثر ځان سره وړي. نو دا یوکلیپټس څه کار کوي چې دا دغه خاور چې دی د دې کټاو هغه اجازه نور کوي او دا مضبوطی سره د خاور رانی شنو دا سویل ایروجن کمی. دین علاوه ایندن په تور باندې دا یوز کی د دې کوم لرګي دی هغه موستلی یوز کی په کورونو کې د مختلف فیول ووډ په تور باندې او پاکستان کې کوم خاص کر وګورو نه په سړکونو په غاړو باندې ډیر زیات لګولې شوی دي اول ته کې دا ډیر زیات موجود دي. نو دا په سویل ایکالوجي کې ډیر زیات اهم کردار ادا کوي او دی چې کوم یعنی دا یوکلیپټس دی دا مختلف مایکروب سره او وړو وړو زناور سره دا ملاویږي او په دې سویل کې دا نیوټرن سایکلینګ هغه کې دا ډیر زیات مدد کوي. نو چې کله نیوټرن سایکلینګ کیږي او مختلف سیزونو ډیکمپوزیشن کیږي نو دغه د وجې سویل فرټیلیټي دا هغه ډیر زیات خکېږي. نو دا ایکوسیستم بیلنس کې ډیر زیات اهم کردار ادا کوي. نو دې کومه خیال کو د دې معاشي فواید هم ډیر زیات دي طبي فواید هم دي په ماحول باندې ښه اثرات موجود دي.